یو ځل باسوتن حضور پاک مبارک نا وخت کړ. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دا سوچو که چیرې کیدی شي پیغمبر علیہ السلام د چا میلمه شوي یا ممکن د لمانځه نه نیغ کور ته تلي ناپیغ وسکل. چې پی وسکل د هغې نه پسې سوچ راغلی دی چې یاره هسې نه ما خو هغه پی خلاص کړل ومسکل هسې نه نبي علیہ السلام محتاج یې پیو ته چې ته رانه شي. نو غریب له بیا خوب نه ورته هسې نه هغې د پیو په تمه راشي او پی خو ما وسکل. نو دې کې د نبي علیہ السلام د راتلو کشی وونه ډېر پریشانه دی غمجن دی. نو زر یې په ځان باندې څادر واچوي. د حضور پاک مبارک دا عادت و چې هغه به چاله تکلیف نه ورکړم. عایشه بی بی فرمایي چې ناوخته به کور ته راته او مونږ به ودو نو د دروازې تنبه به په داسې طریقه لر کړه چې مونږ به یې نه ویښولو او که چرته به د شپې دی پاسېد او بهر ته به وته نو تنبه به په داسې طریقه کولاول او زنځیر به په داسې طریقه کولاوه چې مونږ به یې نه ویښولو. که د مانځه وخت نو بیا به یې پاسول د مانځه وخت له به بیبیان هم پاسولې او که میلمه به میلمه به هم پاسو او چې داسې به نو چاله به تکلیف نه ورکو. وی ناوخته و نو حضور پاک تنبه کولاو کړه په قلاره غوندې. نو یو کټوی له ورغې سر یې اوچت کړه پکې پینو وی بلې له ورغې کټوی نه یې سر اوچت کړه پکې پینو پی خو ماس کړي وی ډېر زیات شرمنده یم او ملامت یم چې ګوره دا خو زیاتي پیو زه خو موړ وم ما خو یې علیه السلام نه راځي نو ما اوس کل دا څه تکلیف غلطي مې وکړه. وی دې کې د بلې نه سر اوچت کړه نو بله کې هم پینو وی دې نه ویښولم او وی داسې پټ پټ په څادر کې ورته ګورم. وی دې کې لاس مبارک اوچت کړل او یو عجیبه دعا وکړه وی خدایا که زه چا موړ کړم نو خدایا ته یې موړ کا. داسې نه وایي چې خدایا ماله پی راکړه ورې ټکي ته وګورئ که نه که داسې وي چې خدایا پی راکړه هم څه بده خبره نه وه لیکن وایي چې یا الله که زه چا موړ کړم که زه چا سیراب کړم نو خدایا ته یې موړ کا او ته یې سیراب کا. مطلب دا دی اسباب یې پکې جمع کړل. د بل چې مې مړی خو دا بل مې سبب شو که نه چې دا بل اوبه راکوي خدای مې سبب شو. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ وی چې د حضور پاک دا دعا مې واورېده وی پوه شوم چې خدای به دې ګډو چیلو کې اوس پیرا پیدا کوي. حالانکه ما ته لږ ساعت مخکې پی غشتې او غولاندې وچوې وی بس څادر مې وغورځو ورمنډه مې کړې په ګډو چیلو. د حیا نه مې حضور پاک مبارک سره سترګې مخامخ نه کړې وی چې ورلم د ګډو غولاندې او د چیلو غولاندې را پایو نه ډکې وې. وی یو مې ولشلو کاسه مې ته ډکه کړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې پیش کړه چې د الله رسول واخله دا پیوس کړ. نو اسباب به جمع کې تدبیر به خپل کې. ډېر خلک اگر تا تم راځي او ما تم راځي او بل تم راځي یاره چې دعا راته وکړه چې ما باندې ما له خدای حج را باندې خدای وکړي ما خدای حج له بوز. بیا بل چاته ووایه چې ما له دعا وکړه چې ما له دې غنمو کې خدای برکت واچوي. نو که ته ورته دا څه کې وې هغه ته څه وایي او دا هر څه د خدای په فضل کېږي او د خدای په فضل کېږي خو په تا نه دی هغه فضل په هغه چا کېږي چې پیسې راوباسي. ته پیسې راوباسه داخله وکړه خدای به فضل وکړي. ته اوس پیسو ته جرنده والی پیسې نه راوباسې په ما دې خدای فضل وکړي. خدای خو فضل کوي خو په شړاونه خو یې نه کوي که نه. خدای پاک د مالټې په اونه فضل کوي نو پکې مالټې را پیدا کړي. خدای پاک د بکیانې په اونه کې مالټې پیدا کولی شي خو دغه خدای نه کوي کولی شي خو نه کوي. خدای د غنم په ډنډري کې غنم پیدا کوي. خدای د سپلمې په بوټي کې غنم نه پیدا کوي کولی شي خو نه پیدا کوي. دا خدای فضل نشي کولی. دا هم خدای کولی شي چې په بکیانه کې میوه پیدا کړي بکیانه کې درله مالټې پیدا کړي په بیره کې درله مالټې پیدا کړي په شنډۍ کې درله مالټې پیدا کړي په سوپیدارو کې درله مالټې پیدا کړي. داسې الله کولی شي که نشي کولی. دا فضل دی لیکن خدای دا عادت نه داسې نه کوي. نو د خدای دا عادت نه داسې نه کوي. فضل په هغه چا کوي چې څوک خدای ته ځان نږدې کړي. بېشک بغیر د خدای د فضل نه نه ده. د خدای په فضل و حج لځې خو فضل ته ځان برابر کا که نه چې خدای باندې فضل وکړي که نه چې ته پیسې نه راوباسې او داخله نه کې ځان د خدای فضل ته نه تیارې وایې په ما د خدای فضل وکړي داسې نه کېږي. اسباب به استعمال اسباب استعمال کا ممکن ده یا به داخله راشي یا به دې را نشي منظوري به دې وشي یا به دې ونشي. ممکن ده ناجوړه شي او هغه ځای ته ونه رسېږي. ممکن ده بل څه عذر پېښ شي نو ته خپله داخله وکړه خپل
اسباب استعمال کا، بیا د بل نم دعا غواړو، په خپل هم دعا کوي خدایا ما بیت الله ته بوځي، بل ته مو وایي خدایا ای پلان کی ما د پاره دعا کوي چې ما خدای بیت الله ته بوځي، نو بیا به خدای فضل وکړي. دا خبره درسته ده، وی د خدای د فضل نه کېږي، خو موږ د خدای د فضل نه به تښتو، د خدای نه به فضل غواړو، د خدای فضل ته به سر ور مخامخ کې کنه. نو اسباب به جمع کې، ته به خپل اسباب اختیار کې، بیا به د الله نه سوال وکې، او که تا اسباب نه جمع کې او د الله نه سوال کې، هیڅ قسمه اسباب نه استعمالې او خدای زما دا کار وکړه، نو الله کولی شي خدا سے نه کوي، د عادت نه دی. بله دعا شرط سره چې موږ د الله نه سوال کوو، دعا کوو، ادا دی چې نیکانو ته ووایه چې دعا دله وکړي، د نیک سړي دعا قبلېږي. حضور پاک له به صحابه کرام رالل او ورته به یې وی د الله رسوله ماله دعا وکړه. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خادم دی، 10 کاله د حضور پاک خدمت کړی. د مور نوم یې ام سلیم ده. مور راوست او پیغمبر علیه السلام ته کېناو، د الله رسول وی دا انس تا خادم دی، دله دعا وغواړه. بعضې خلکو ته چې وویه که نه، دی وی چې وی ما ته دعا وکړه، دی به تا ته وی ځان د دوا قابل که که نه، ما نه سره دعا غواړي، ته په خپله خدای خو وینې او د خدای بندې که نه، او ځان د دعا قابل که، دا غلطه خبره ده. هر سړی د دعا قابل دی، خو بعضې وخت کې انسان په بل بروسه راشي، یقین راشي چې دی ما د دعا غواړي، هغه ما له الله قبلوي. نو حضور پاک ورته د نوې ام سلیم ته چې ام سلیم ځان د دوا قابل که که نه، ما ته ولې وی؟ نه نه وی ډېره ښه ده. رسول الله مبارک لاس اوچت کړ او حضرت انس ته 3 دعاګانې وکړې. خدای د ده په عمر کې برکت واچي او خدای په مال کې برکت واچي، خدای د ده په عمر کې برکت واچي او د ده په مال کې برکت واچي او د ده په اولاد کې برکت واچي. 3 دعاګانې وکړې. عمر کې خو یې دا برکت و چې د 100 نه عمر واوړېده او نه غاښونه غورځېدلي او نه ویښته سپین شو، د 100 نه واوړېده او ځوان زلمی و. دلي دا واړو بند کوه، دغه بند واړو مه کوه ټک ټوک، دا د عمر برکت شو، دا بس پرېږدو شو. د مال برکت یې دا چې په مدینه منوره کې د نورو خلکو باغونو به کال کې 1 ځل میوه کوله، د ده باغ به په کال کې 2 ځله میوه کوله. او د عمر برکت، د اولاد برکت یې څومره و، یو ځل ناست دی وی زما بچی او نوسي دومره دي چې 2 کم 100 ته رسېدلي دي، او وی خدای دې پکې خیر واچي، نورم چالو دي. رحمداد اسلامی چینل. نو د بل حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت دی. خلکو به حضور پاک ته د دعا درخواست کو چې ماله دعا وکړه. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مکې مکرمې ته روان دی، نبی علیہ السلام مبارک د عمرې په اراده، حضور پاک ورسره د کلي نه بار د مدینې شریفې نه ووت، د لاس نه یې نیولې و داسې. نو چې د کلي نه بار ووت، نو رسول الله مبارک ورته فرمایي اخینا ای ورورکې لا تنسانا فی دعائکا، ورې په خپله دعا کې مونږ هېر نه کې. نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وایي مونږ په خپله دعا کې هېر نه کې. چېرته نبی علیہ السلام او چېرته عمر فاروق؟ دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې لوی سړی د رکوټي سړي نه هم دعا غوښتی شي، او دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې څوک عمرې او حج د دینو ورسره جلب کولی شي، او دې کې مونږ ته دا درس پروت دی چې مکه مکرمه دعا د قبلېدو ځای دی. ځکه حضور پاک حضرت عمر ته وایي ګورې ورورکې مونږ په دعا کې هېر نه کې. نو بل ته ویلی شي، بای سړی یو بل ته کې وایي هلکه د خدای نه غواړه، وایي د ما دا خوله د غوښتو قابله نه ده، که نسوار پکې پراتی نو ممکن ده، وایي د ما دا خوله د دعا د قبلېدو نه ده. دا خبرې غلطې دي. ته چې په دې خوله وایې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو د الله د نوم د اغشتو قابله ده، او د پیغمبر د نوم د اغشتو قابله ده، او د دعا قابله نه ده. دا بې سوچه خبرې دي. د هر انسان چې دی مسلمان دی، د خوله د الله په در کې د غوښتو قابله ده. چې دی مسلمان دی، د الله نه سوال کوي، سوال به له خدای پاک قبلوي. چې
چې مسلمان دې د الله نه سوال کوي، سوال به له خدای پاک قبلوي.